لاړه. بیبي هاجره او اسماعیل علیہ السلام دا په دغه دشت او بیابان کې وخت تیری لګیا دي. کجوري وی کجوري ختم شوي، مشکیزه کې ور سره اوبه وی اغم ختم شوي. ماشوم ته د مور په ال ملاویږي، کله چې د مور ګیړه مړوي نو ماشوم ته پي ملاویږي، او چې کله د مور ګیډه تش شي نو ماشوم ته پي نه ملاویږي، پي نه راځي. نو ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام ګیډه مبارکه تش شوا، هاجری بیبي ګیډه تش شوا، کجوري چې وی ختم شوي، مشکیزه کې چې کمی اوبه وی هغه ختم شوي. خدایا د خوراک د پاره اوشته دینا. هاجر بیبی الله نه دعا غواړي، الہ العالمین زما مدد او نصرت وکا، الہ العالمین ماتا د خوراک د پاره سن ملاويږي چې خپل بچي حضرت اسماعیل علیہ السلام ته ورکما. اسماعیل علیہ السلام باندې لوګرا اغلا. اسماعیل علیہ السلام مور خپل سینې ته اچي، خو مور پسینه کې پي نشته دی. اسماعیل علیہ السلام جڑا شروع کړلا. بیبي هاجره پاسې دلا لاړه کله یو غر طرف ته خيږي چې غیر چا پیرو ګورما، کچرته داسې یو قافله را روانه وي چې د هغې نه د خوراک سکاک د پاره سامان واخلما. کله بل طرف ته روانېږي، غیر چا پیره ګوري، کچرته داسې یو قافله را روانه وي چې د هغې نه د خوراک سکاک د پاره سامان واخلما. اس یو شی په نظر باندې نه راځي. بیبي هاجره د سترګو نه اوښکې روانې دي. اے الہ العالمین زستا بنده یما، اے الله ته زما مدد او نصرت وکا. دا صفا غونډۍ چې ورته ویل کېږي، نو اسماعیل علیہ السلام دا لوګه دا نورم زیاته شوه او جړه یې شروع کا. بیبي هاجره را منډه کړله، صفا غونډۍ ته وختله، د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي. غیر چاپېره ګوري خو څوک هم په نظر باندې نه راځي. غرمدان ور دی سورې نشته دی، کاڼي دي خوړ دی، دشتو بیابان دی په غرونو باندې وختله، بیا به لاندې را کوز شوله. نو دا کم ځای کې چې دا حجانو عمرې والا خلک لاړ شي نو په دې صفا مروه کې داسې لږه منډه وهي. نو دلته کې یو خوړ و چې هاجره بیبي به دې ځای ته راورسېده، نو اکه ځای کې به دا اسماعیل علیہ السلام د دې د سترګو نه پناه شو. چې د سترګو نه به پناه شو نو دی به په دکه ځای کې منډه ووهله، مروه طرف ته، د مروه غونډۍ طرف ته به وختله. اکه ځای کې به وکتل، را وکتل، څوک په نظر باندې نه راتلل. هاجرې بیبي په خپو مبارکو باندې سپلی نشته دی. کله صفا غونډۍ ته خیږي، کله مروه غونډۍ ته خیږي. الہ العالمین زما بچې اوږې دی، د بچی आवाज په غوږونو باندې اوري، د سترګو نه اوښکې روانې دي. د اسمان فرشتي الله ته التجا کوي، اے الہ العالمین دا سلوی ازمائش و امتحان کې دي. اسماعیل علیہ السلام او بیبي هاجره ور واچول، خو هاجره بیبي همت نه بیلې، بیا هم الله نه دعاګانې غواړي. چې کله هاجري بیبي ومنډې ووهلې صفا نه مروه ته، مروه نه صفا ته، کله چې مروه ته ورسېدله نو یو آواز وشولو هاجرې ته، اے هاجرې صبر وکړه، الله ستا مدد وکړلو. هاجره بیبي زر ودرېدله او دې کې د اسماعیل علیہ السلام
دا کومه جړه چې وه دا بند شوه. بی بی حاجرې د خپو نه دم وتښتېده، رګدار یې پرې راغی. بی بی حاجرې ویل چېرته شرمخ راغی او زما بچې اسماعیل ما نه بوتله. بی بی حاجرې د سترګو نه اوښکې روانې دي. څنګه حالات دی، څنګه کیفیات پوي په هغه دشتو بیابان کې چې بچې اوږې د سینې پروت وي او د خوراک څښاک د پاره څه نه میلاویږي. مور کله د یو غر د پاسه خیجي د بچي دپاره، کله د بل غر د پاسه خیجي د بچي دپاره چې ما ته د خوراک د پاره څه میلاو شي چې زه د خپلې سینې والا بچي ته څه ورکمه. زما هغه مبارک بچی چې د مخ نه رڼا روانه، د مخ نه یو نور روان دی چې هغه اسماعیل دی، هغه نیازبین بچی دی زما چې د اتیاو کالو په عمر کې زما پلار زما خاوند ته ابراهیم علیه السلام ته الله ورکړی دی. خدایا داسې ازمایش و امتحان دې په ما راوسته. دا سلام دی د هغه بی بی حاجرې دپاره چې هغه خپل همت نه بیلی، خپل همت نه بیلی. نو بی بی حاجره وی قدمونو نه مې سا وتښتېده. ما وی چې اسماعیل زما نه شرمخ یوړه. چې ومې کتل اسماعیل علیه السلام سره یو سړی ولاړ دی چې الله فرشته را لېږلی دا جبریل علیه السلام د انسان په شکل کې. روایاتو کې راځي چې بی بی حاجرې کله دا منډه وهله په دې غرمه باندې، نو دا جوش کې الله راغی چې پسره غربه باندې یو طرف ته منډه او بل طرف ته منډه وهي. نو جبریل علیه السلام راغی، وی دا یو وزر ووهلو چې په هغې د ځمکې نه اوبه راوخوټ کېدې. او بعض روایاتو کې راځي چې نه، اسماعیل علیه السلام داسې جړا کوله، دا ماشوم چې جاړي نو دا خپې داسې وهي. نو اسماعیل علیه السلام خپې مبارکې وهلي، د هغه خپو د پوندو نه الله د زمزم چینه راوایستله. زمزم چینه چې راووتله نو جبریل علیه السلام د هغې نه لپه راواخسته او اسماعیل علیه السلام ته یې ورکړه. نو اسماعیل علیه السلام په ګېډه موړ شو، هغه چپ شو. چې بی بی حاجره راغله نو دا اوبه د ځمکې نه خوټ کېدې را روانې وې. نو حاجره بی بی دی اوبو ته وایي زم 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 زم. د شګې ډېري و دشته بیابانو شګې راواخېسته، ګیر چاپېر یې ورته ور واچوله. هغه زم زم عبرانۍ بندې شه بندې شه، اوبه مخکې مه ځه. نو هغه اوبه هلته ودرېدې. نو په دې زمزم اوبو کہ اللہ دمر خاصیت اخودلے دے چی یو خدا دے بی اسماعیل علیہ السلام دا برکت نا اللہ دا زمزم عبد اسمکی نراوستی. دویم دا چی اسماعیل علیہ السلام او حاجری بی بی با پدا زمزم عبو باندے گزارا کولا. زکا دا زمزم عبو چی سو کس کی نو دا بیالوگا نرازی دے پہ مڑی گی